څوارلسمه سپاره ده سوره نحل د شروع نه. څوارلسمه سپاره ده سوره نحل د شروع نه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أتى أمر الله راغلي دي حكم دا الله تعالى فلا تستعجلوه فاستعصوا پاغي كتاب مكوي سبحانه الله پاک دي وتعالى او دير اچد دي عما يشركون دا هغه څه چې دا مشرکان وسره شریک کوي. ينزل الملائکة بالروح من امره رالیږي فرشتې د وحي سره په خپل حکم باندې على من يشاء من عباده په خپل بندګانو کې پچا چې وواړي ان انذروا د دې دپاره چې ویروي تاسو خلک انه لا اله الا انا فاتقون چې زمانه سیوا څوک معبود نشته او زمانه ویریږي. خلق السماوات والارض بالحق هغه پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه په حق سره تعالی هغه اوچت دی عما یشرکون د هغه څه چې دوی ورسره شریکوي. خلق الانسان من نطفة پیدا کړی دی انسان د نطفې نه فاذا هو خصيم مبين بیا هغه جګړمار شو ښکارا. والانعام خلقها لكم او زناوری پیدا کړی دي تاسو دپاره فيها دفء پدې کې ګرم جامه ده ومنافع او فائدې دي ومنها تأكلون او تاسو داغي وخخره. ولكم فيها جمال پدې کې تاسو دپاره ښایست دی حين تريحون کله چې تاسو دا څاروي د ماښام راولئ وحين تسرحون او کله چې د سحر بوزئ. وتحمل اثقالكم الى بلد او اوچتوي ستاسو بوجونه داسې ښارونو طرف ته لم تكونوا بالغيه چې تاسو نشئ رسېدی هغې ته الا بشق الانفس مگر په ډېر تکلیف سره. ان ربکم بېشکه ستاسو رب لرؤوف الرحیم مهربان او رحم کوونکی دی. والخيل والبغال والحمیر اسی پیدا کړی دی او خچری پیدا کړی دی او خری پیدا کړی دی لترکبوها چې تاسو په سورلی وکئ وزینه او تاسو د پاره د ښایست سامان دی. ويخلق پیدا کوي وما لا تعلمون هغه څه چې تاسو یې نه پیژنئ. سوره نحل دا مکی سورت دی او پدې کې 128 آیاتونه دي 14 پکې رکوګانې. نحل دا غبینه مچې ته وایي چونکې الله تعالی پدې سورت کې د غبینه مچې تذکرہ کړې ده او په خپل وحدانیت باندې یو ډېر لوی دلیل پیش کړی دی چې ما داسې یو مخلوق پیدا کړی دی چې هغه ډېر په عجیبه طریقې سره
کار کوي او ډېر به عجیبه طریقې سره هغه ګبین ورکوي. الله تعالی په دې صورت کې په خپل وحدانیت باندې د ګبینۍ مچۍ تذکره کړې ده. نو ځکه دې صورت ته سوره نحل وایي او دا مکی صورت دی. په مکی صورت کې عام طور باندې د بنیادی عقیدې ذکر دی. هغې کې د قیامت ذکر دی، د الله تعالی د وحدانیت ذکر دی، د نبی علیه السلام د رسالت ذکر دی. په دې آیات کې الله تعالی په خپل وحدانیت باندې د غرونو، سمندرونو، دغه شان د باغونو او د زناورو د دین الله تعالی په خپل وحدانیت باندې استدلال کړی دی چې الله تعالی ډېر زیات یو لوی ذات دی او دا شیزونه پیدا کړي. د دې صورت په شروع کې الله تعالی فرمایي اتا امر الله، د الله تعالی حکم راغی، فلا تستعجلوه، پس په دې کې تعظیم وکړئ. د الله تعالی د حکم نه څه مراد دی؟ مفسرینو لیکلي دي چې د الله تعالی د حکم نه قیامت مراد دی. نو الله تعالی وايي قیامت راغلی، اتا امر الله، د الله تعالی حکم راغلی. اصل کې د الله تعالی دا قاعده او قانون دی چې کله د یوې خبرې په باره کې دا وایي چې دا کار یقیني دی، دا به خامخا کېږي. زمونږ په عرف کې هم داسې ویلې کېږي، خلک وایي بس زه در ورسېدم، حالانکې هغه لا ورسېدلی نه وي، خو چې کله څوک چاته څه اطلاع وکړي چې دا فلانې کار دی، نو هغه وایي بس زه درغلی یم، یعنې داسې وګڼه چې زه درغلی یم، زه در رسېدلی یم. نو الله تعالی د قیامت په باره کې فرمایي اتا امر الله، د الله تعالی حکم راغلی دی، یعنی د قیامت دا راتلل داسې یقیني دی گویا چې دا راغلی، یعنی د دې په راتلو کې څه شک نشته. فلا تستعجلوه، تاسو په دې کې تعظیم کوئ. کافرانو به وایي دا نبي وایي چې قیامت به راځي، قیامت به راځي، کم دی قیامت خو راغلی. نو الله تعالی ورته وایي فلا تستعجلوه، په دې کې تعظیم کوئ. او بعضې مفسرینو لیکلي چې کله قیامت نږدې شي نو د ډال په شان به یوه توره وریځ راوخیږي او ډېر زر به هغه په ټول اسمان کې خوره شي. کله چې دغه وریځه خوره شي نو د دې نه به یو اواز وشي اتا امر الله، د الله تعالی حکم راغی. نو خلک به یو بل ته وګوري چې تا د اواز واورېد، هغه به وایي چې ځان به ناغرضه کړي چې نه دا به هسې زموږ په غوږونو باندې څه راغلی. بیا به په دویمه پیره باندې هغه اواز لږ ښه په وضاحت باندې، دا به د قیامت ته بلکل نږدې داسې کړي. او بیا به چې دی بعضې خلک دا اواز واوري او بعضې به له د دې نه بې فکره، نو بیا به په درېیمه پیره غړې په وضاحت سره دا اواز راشي اتا امر الله، د الله تعالی حکم، یعنی قیامت راغی، قیامت راغی. نبی علیه السلام فرمایي قیامت به دومره اچانک راځي چې سړی به په اوبو باندې ټیک شوي، هغه اوبه به یې لاسکلي نه وي او قیامت به راشي. یو سړی به دکاندار به خپلې کپړې راخورې کړي، ګاز ته به کپړې ښایي، دغه کپړې به یې لا غونډې کړي نه او قیامت به راشي. او یو سړی به پیل وشي او دغه پیل وشل به لا ده پوره کړي نه چې قیامت به راشي. نو په دغه وخت کې به اواز کېږي اتا امر الله، د الله تعالی حکم راغی، یعنی قیامت راغی. الله تعالی فرمایي فلا تستعجلوه، د دې په غوښتو کې تعظیم کوئ. سبحانه، الله تعالی خو ډېر پاک دی. وتعالى عما یشرکون، او دا مشرکان چې ورسره څه شریکوي، یعنی دوی چې ورسره کم شریکان جوړوي د دې نه ډېر زیات اوچت دی، یعنی د الله تعالی شان د دې بوتانو نه ډېر زیات اوچت دی. الله تعالی ډېر د لوی مرتبې مالک دی. بیا الله تعالی فرمایي ينزل الملائکة بالروح من امره، په خپل حکم سره فرښتې د وحي سره رالیږي په خپلو بندګانو کې په چا چې وغواړي. یعنی چې څوک نبي جوړولو غواړي نو هغه ته الله تعالی فرښتې رالیږي او دغه فرښتو له الله تعالی وحي ورکړي. دلته دې وحي ته روح وي. ينزل الملائکة بالروح، رالیږي فرښتې د روح سره، او د روح نه مراد وحي. وحي ته روح ذکر لکه څنګه چې بدن په روح باندې ژوندي، نو دغه شان زړه چې دی نو دا په وحي باندې ژوندی کېږي. نو ځکه زړه وحي ته څه وایي؟ روح ورته وایي. یعنی په دې وحي باندې چې دی د سړي زړه ژوندی کېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی ذکر کوي د هغه مثال په شان د ژوندي دی، او چې کوم ذکر نه کوي نو د هغه مثال په شان د مړي. نو د دې وحي د وجې نه الله تعالی د سړي زړه ژوندي کوي. وحي څه شی دی؟ قرآن دی، د نبی علیه السلام چې کوم احادیث دي دا وحي. نو په دې باندې الله تعالی د انسان زړه ژوندی کوي، ځکه دې ته څه وایي؟ روح وته. نو الله تعالی فرمایي الله تعالی فرښتې رالیږي
په وحي سره په خپل حکم سره په چا باندې چې وغواړي په خپل بندګانو او هغه بندګانو ته حکم ورکړي یعنی پیغمبرانو ته سوي چې زمانه خلق وای روي او دا وته وایي چې زمانه سیوا بل معبود نشته فتقون زمانه وایي زمانه وایي وسمکی سورتونو کې الله تعالی د خپل وحدانیت ذکر کوي نو اکثر پکې دا تذکرہ ده خلق السماوات والارض دا د الله تعالی په مخلوقاتو کې د ټولو لوی مخلوقات دي الله تعالی پیدا کړی دي نو الله تعالی په هر صورت کې د دې تذکرہ خامخا کوي خلق متوجه کوي خلق السماوات الله تعالی اسمانونه پیدا کړی اسمانونو ته وګوره په دې کې چاو ناراضي د دې رنگ نه بدليږي دې تستن نشتا دا زړیږي نه الله تعالی دا پیدا کړی والارض زمکه پیدا کړی او تعالی عما یشركون بیا الله تعالی وای مشرکان چې وسره کوم بوتان شریکي د دین الله تعالی ډیر زیات اوچت دي او بیا الله تعالی فرمایي خلق الانسان من نطفه الله تعالی دا انسان دا نطفه نه د اوبو پیدا کړی دی الله تعالی انسان پیدا کو کله چې پد کې قوت د گویاي راغی او کله د خبرې ذکر کله د دوی شو نو بل دې اچانک جګړمار دا شنو بیا الله تعالی د وحدانیت په باره کې د الله تعالی د دین په باره کې خبرې کوي نو الله تعالی د انسان خپل حقیقت ته متوجه کړي یو ځکه الله تعالی فرمایي مما مهین یعنی دا انسان موږ د ډیرو حقیر وبونه پیدا کړي د داسې وبونه پیدا کړي دي چې کله به د مور او پلار په کپړو باندې د وبو ولګي نو هغه به یې نطفه به کله ولګي انسان د داسې وبونه پیدا کړي چې کله به د مور او پلار په کپړو باندې ولګي نو هغه به خپل کپړې پاکولي نو الله تعالی دغه نطفه له دغه حقیر وبوله یو خیسته شکل ورک او دا انسان ډیر په خیسته شکل صورت کې پیدا کله چې نبی عليه السلام سجدي لاله نو په سجده کې نبی عليه السلام یو دعا وکړه هغه وی سجد وجهي للذي خلقه اللهم لك سجدت وبك آمنت یا الله ستاسو لپاره سجده کوم او پتا ایمان راوړې وسجد وجهي للذي خلقه او زما مخ هغه ذات ته سجده کوي کوم ذات چې دا مخ پیدا کړي وصوره دې له یو خسته شکل صورت ورکړي وشق سمعه وبصره او پدې کې چې دې سترګې او غوږونه پیدا کړي دي فتبارك الله احسن الخالقين الله تعالی چې دې څومره خسته پیدا کوونکی دی یعنی څومره د انسان د شکل صورت څومره په خسته طریقې سره جوړ کړی دی نو الله تعالی فرمایي دا انسان د لطفه نه پیدا دی خو چې کله دې غټ شو په دې کې د خبرو طاقت را پیدا شو نو بیا د الله تعالی خلاف خبرې کوي د الله تعالی د دین خلاف خبرې کوي د الله تعالی احکامات ماته نو الله تعالی وته خپل حقیقت ته سوچ وکړه ته بعد څه پیدا کړي او بیا الله تعالی د خپل نعمتونو تذکرہ فرمایي والانعام خلقها لكم الله تعالی تاسو د بار ساروي پیدا کړی تاسو د بار ساروي پیدا کړی پدې کې دوه فائدې یعنی دوه فائدې خدا سي دي چې هغه الله تعالی بیان کړي او نورې پکې ډېرې فائدې یو فائدہ پکې دا ده فيها دفء پدې کې تاسو د پاره ګرم جامه ده د ګرمولو د پاره سامان دی پدې ساروي کې یعنی ساروي چې دینو ګډي الله تعالی پیدا کړی دا وې د وړای نه ګرمي جامې بنینونه جاکټي پکولونه دا جوړي نو الله تعالی فرمایي په سارو کې الله تعالی تاسو د پاره د ګرمېدو سامان شي وسوم خبودان چې دینو هغه اصلي سرمنی نه جوړي او خچ دینو کوټونه او خا کپڑے او جامې دا لباس خجامه چې دینو هغه څنګه جوړي دا سرمنی نه جوړي نو الله تعالی فرمایي په دې کې تاسو د پاره د ګرمېدو سامان مایشي ومنافع او نور ډېری فائدې نورم په دې سارو کې ډېری فائدې دي الله تعالی صرف هغه طرف ته اشاره کړې ده دا هغه اډو کې په استعمال کې راځي دا هغه چې سرمن په استعمال کې راځي په هغه باندې چې کوم یخته ولاړ دغه یخته په استعمال کې راځي یعنی یو شی دا هغه فالتو نه دي هر شی چې دینو هغه دا هغه په استعمال کې راځي الله تعالی فرمایي ومنافع په دې کې نورم فائدې ومنها تاكلون او د دې سارونه تاسو خورئ کله چې د غوخي په شکل کې خورئ کله چې د پای مستو کوچو په شکل کې خورئ نو الله تعالی فرمایي دا ساروي ما تاسو د پاره پیدا کړی دي په دې کې تاسو د پاره د ګرمېدو سامان او په دې کې تاسو د پاره نوري فائدې دي ومنها تاكلون د دې تاسو خوراک کوئ یعنی کله چې دینو د غوخي په شکل کې خورئ او کله چې هغه ژوندینو بیا د پای ماسته خورئ او الله تعالی فرمایي ولکم فيها جمال په دې کې تاسو د پاره یو خایس یعنی د چا کله چې دینو ډېر ساروي دي
نو په عربو کې خو دا وی ټول دارو بدار په دې سارو باندې وسوم چې دا چا کړه خساروي او ډېر ساروي الله تعالی فرمایي دا تاسو د پاره د زینت سامان کله چې دا ماخام راځي او کله چې سحر راځي نو څنګه چې دی یو ډېر شي مثال په تور میخي روان دي یا غړي دي روان دي خلک وایي وګوره کنه پلان کې سره ماشاءالله دومره میخ نه پلان کې سره دومره دي نو الله تعالی فرمایي په دې کې تاسو د پاره د زینت سامان دي او الله تعالی فرمایي کله چې د ماخام دي او د سحر راځي چونکه د ماخام ذکر مخکې کړي اعلان کې ساروي خو د سحر مخکې وزي او بیا ماخام راځي خو الله تعالی وایي د ماخام راځي او د سحر دي د ماخام ذکر مخکې ذکر کړي د قران د اعجاز او د قران په قران کې چې الله تعالی کوم حکمت خېږي نو په هغه باندې صرف عرب حضرات کوي الله تعالی د ماخام د ذکر ځکه مخکې فرمایلی دي چې کله د ماخام د ساروي راځي نو د دوی خېټې ډکې دوی ماړی دوی بالکل اوار نو په دغه وخت کې ډېر ښایسته ښکاري نو الله تعالی فرمایي په دې کې تاسو د پاره ښایست دی کله چې د شپې راځي او کله چې د سحر ځي وتحمل اثقالکم او بل فائدہ په دې سارو کې تاسو د پاره ده چې دوی تاسو بوجونه او چته داسې خارونو ته چې تاسو هغه ته نشئ رسیدي مګر ډېر په مشقت سره یعنی داسې دغونو ته تاسو بارونه وړي تاسو سامان داسې دغونو ته د ساروي وړي چې تاسو په خپل هغه ځای ته د سامان نشئ کچرته ورو نو ډېر په مشقت باندې وګورو ان ربکم لرؤوف الرحیم بشک تاسو رب چې دین هغه مهربان دی او رحم کوونکی دی لکه اوس موږ وګورو کنه څومره جدید زمانه دا نن سبا چې ډېر ټرکونه دي او ډاټسنی دي او سوزکی دي او قسمه قسم گاډي خدای باوجود خلک چې د خرونه او د پچرونه د دینه بے پروا نه د دینه چې دینه مستغنی نه وسوم خلک دې ته محتاج دي دا دې ته سامان لري چې هغه تاسو ځکه نه شي خلک خرڅ بار کې وي الله تعالی فرمایي په دې باندې تاسو سامان وړي بوج کوچته وي دا الله تعالی ټول تاسو لپاره پیدا کړی او بیا الله تعالی فرمایي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الله تعالی تاسو لپاره اس پیدا کړی پچری پیدا کړی او خری پیدا کړی چې تاسو په دې باندې سورلی وکړئ او دا تاسو لپاره د خایس سامان ويخلق ما لا تعلمون ګور الله تعالی د مخکینی آیاتونو کې دا د پیدا کړی او په دې اخیری جمله کې یو ډېر عجیب خبر ارشاد فرمایي ويخلق الله تعالی به داسې شیزونه پیدا کوي صحابه ته وایي چې الله تعالی به داسې شیزونه پیدا کوي چې تاسو یې نه پیژنئ تاسو یې نه پیژنئ یعنی الله تعالی اشاره کړې و دې وخت چې دا یو وخت براشي چې هغه وخت کې به الله تعالی جادونه وي موټر سایکلې وي پلین کوچي وي سوزکی وي خو کوسي دا نمونه صحابه ته ویلي نه وي بنه پیژنئ نو ځکه الله تعالی وته وی چې الله تعالی به داسې شیزونه پیدا کوي چې هغه تاسو نه پیژنئ نو دا چې دا کوم جدید ایجادات دي طرف ته الله تعالی اشاره وفرمایله چې الله تعالی به داسې شیزونه پیدا کوي په راتلونکي وخت او وسوم کې دې چې په راتلونکي وخت کې د دین مخصمان پیدا شي نو الله تعالی فرمایي چې داسې شیزونه به الله تعالی پیدا کوي چې تاسو لا پیژنئ نه دا الله تعالی په هغه وخت کې ویلي او وس چې دینو قسمه قسم او کوم شیزونه چې په دې زمانه کې پیدا شوي د دې ور الله تعالی مثالونه ورکړي لکه موږ یو مثال وګورو چې ټلیفون دی موږ دلته ناسو او خبره چې موږ غواړو تاورېدي چې نو الله تعالی د دې مثال د صحابه په دور کې موږ لرا کړی عمر رضی الله عنه په منبر باندې ناست خطبه او څه وی یا ساریه الجبل اے ساریه غرته وګوره غرته ساریه د صحابي نوم ساریه رضی الله عنه ناغه ته چې غرته وګوره خلکو چې په عمر رضی الله عنه باندې چلو نو د عمر رضی الله عنه आवाज الله تعالی التور او هغه صحابي واوري چې هغه صحابي راغی خلکو ته تاسو وکړو چې عمر رضی الله عنه خطبه ورکوله او دا دی چې یا ساریه الجبل اے ساریه د غر نه ځان وساتې نه غر طرف ته متوجه شي دشمن را روان ناغه ته وی چې بالکل زما توجه نه و د جمعې ورځ او دشمن چې دی زما طرف ته روان نو ما نه تا په عمر رضی الله عنه आवाज نو په میلیونو لري باندې الله تعالی د عمر رضی الله عنه आवाज رسیدل او په دې کې چې دین نن سبا دا ویډیو کال دی نو الله تعالی عمر رضی الله عنه ته چې دین د دې مثال ورکړي هغه وته خو وکړه سمشته نه چې دې تار شته نه بل شته نه موبایل شته خو الله تعالی او تعالی صحابه خو چې په دې باندې ګوري دشمن را روان نه و تر دې دینه आवाज یو مثال موږ راکړي چې دا شی زونه ګوري الله تعالی بغیر د دې اسبابونو مخکي خلقو ته قوت جاز مونږ ایجاد کړي الله تعالی د سليمان عليه السلام د تخت په شکل کې چې دینو دومره لوی جاز په اسمانونو کې الوزولي چې د علی مثال نشي
دغه شان چې دین موږ څه شي خلکو کلیګو مثال په تور نن سبا میسج لیکو یا فورا چې دین څه شي چاته ولیکو په یو منټ دا غي مثال موجود دی. سليمان عليه السلام وی سوچته چې مالا تخراوړي یو پیره پاتې هغه ته زبیر راوړ قبل ان تقوم من مقامك تبل د دې دینه پاتې دلې نه او ما باغ تخراوړي مخکې واقع بنو لسمه سپاره کرا راوړ. نو الله تعالی فرمایي یو سړی چې دا سره وعنده علم من الكتاب دا سره د کتاب علم هغه وته وی انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه زبید له سترګې درف نم مخکې راوړ. د سليمان عليه السلام یو بس تخبه خطروت نو دا غي مثالونه الله تعالی علم کې دا څه نه دی ایجاد شوی چې هغه دا ټوس چیزونه درغون پکې ولي لازم نه دی ایجاد چې دي شي ایجاد خود سليمان عليه السلام مخې دا غتخ پروت. نو الله تعالی فرمایي ويخلق ما لا تعلمون الله تعالی به داسې چیزونه پیدا کړي چې تاسو لا نه پیژنئ. نو په دې کې الله تعالی په دې صورت کې د سورۃ النعم ویلې شي یعنی په دې کې الله تعالی د خپل نعمتونو تذکرہ فرمایلی د نعمتونو نډک صورت دی. څومره چې د الله تعالی نعمتونه دي دا غي ټول نعمتونو تذکرہ په دې صورت کې موجود ده. والله تعالی فرمایي اتا امر الله دا الله تعالی حکم راغلی دی فلا تستعجلوه تاسو په دې کې تعظیم کوئ سبحانه والله تعالی پاک دی وتعالى عما يشركون او ډېر چد دی دا حسنه چې دا کافرانی و سره شریکي. ينزل الملائکه بالروح من امره رالیږي فرشته په وحي سره په خپل امر سره على من يشاء من عباده په خپل بندګانو چې پچا وواړي ان انذروا د دې لپاره چې دوی وایي خلق انه لا اله الا د دې خبرنا چې نشته څوک معبود مگر الله دی. لا اله الا انا نشته څوک معبود مگر زیم فتقون زمانه ویریږي. خلق السماوات والارض الله تعالی اسمانونه پیدا کړی دی او ځمکه پیدا کړی ده بالحق په حق سره. تعالی ډیر چد دی عما یشرکون ده هغه څه چې داخله کې وسره شریکي. خلق الانسان من نطفه انسان پیدا کړی دی د نطفه نه د اوبونه فاذا هو خصيم مبين پس بیا اچانک هغه ښکار جګړ مار شو. والانعام خلقها لكم ساروی پیدا کړی تاسو د پاره فيها دفء پدې کې د ګرمېدو سامان دی ومنافع او فائدې ومنها تاكلون او تاسو د دین خورئ ولکم فيها جمال پدې کې خایف دي تاسو د پاره حين تريحون کله چې تاسو د ماخام بوز راولې وحين تسرحون او کله چې د سحر بوزئ وتحمل اثقالكم دا تاسو بوجونه اوچتای الى بلد دا سخارون لم تكونوا بالغيه چې تاسو نشئ رسیدي هغه ته الا بشق الانفس مگر ډېر په مشکل سره. ان ربكم بشکر تاسو لرؤوف الرحیم مهربان او رحم کوونکی دی. والخيل والبغال والحمير الله تعالی حس پیدا کړی دی قچری پیدا کړی دی خری پیدا کړی دی لترکبوها وزینه چې تاسو په دې سورلی وکړئ او دا تاسو د پاره د زینت سامان دی. ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي به هغه څه چې تاسو په نه پوهیږئ تاسو په علم کې نشته. دلته په دې اخیری آیات کې یو معمولی غونډه کې مسله ده هغه ده چې قچر او خردا حرام دي. د دې غوښه خوړل داسې دي حرام. د دې غوښه خوړل دا ناجیز او حرام. او په دې آیات کې الله تعالی د اس تذکرم کړی ده. نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نس د اس غوښه خوړل دا حرام او نه ده خو مکروه ده. څه ده؟ مکروه ده. او د نور امامانو په نس د دې اس غوښه خوړل دا جایز. د اس غوښه خوړل څه جایز. نو هغه په دې کې فرمایي چې الله تعالی نور ساروی ذکر کړی دي کنه لکه الله تعالی تذکرہ کړی د سارو. نو سارو مبارک الله تعالی ویلي چې دا غي تاسو خوراک کوئ دا غي تاسو خوراک او د اس مبارک الله تعالی دا نه ویلي چې دا غي غوښه تاسو خورئ بلکې دا غي مبارک تاسو ویلي چې دې باندې تاسو سورلی کوئ او تاسو لپاره د زینت سامان. نو د دې وجه نه غوي چې د اس خوراک چې حرام خو ته نه وي خو چې مکروه او بل وجه دام ده چې د اس د غوښې نبی عليه السلام منع فرمایلی او دا غي منی وجه دا و
چې چونکه اس چې دا د جهاد آله ده، یعنی په دې باندې خلک جهاد کوي. په خوا چې خلکو جهاد کو نو په اسونو باندې به جهاد کو. نو نبی علیہ السلام خلک د اس خوراک نه منع کړ. دا غي وجه دا و چې اس نه چې تاسو اسونه خورئ او دا اسونه چې دینو دا کم شي. نن سبا خو راز دومره قیمت دي چې څوک خوړې نه شي. خو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نس دا غي غوښه خوړل دا مکروه او مکروه د دې وجه نه دي چې الله تعالی د قچر سره او دغه شان چې د خر سره د دې تذکرہ کړي. او بل دې کې چې نو بعض حدیثونو کې دا راځي چې نبی علیہ السلام یا صحابه چې د از غوښه خوړل. خو امام ته بوته مکروه ځکه وای چې الله تعالی دلته دا غي د غوښې د قران ذکر نه دی کړی. او بل خبره پکې دا ده چې نبی علیہ السلام چې یو پیر د دینه منه فرمایلی اگر چې اوس هغه وجه نشته هغه وجه ختم شوی ده. خو نبی علیہ السلام چې یو پیر منه فرمایلی د دا یو پیر تقاضم دا چې د دې غوښه سي مکروه. الله تعالی دې مکروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم